کشرتا سړی د الله نه یریدون کې نه وي. رجال الله قرآن کې چاته ویلې دي؟ هغه کسانو ته چې د هغې دس بکار دل بیار لاس کار باندې اخته او زړی د یار له ورکړی، چې د الله ذکر کوي، کاروبار اغستل خرڅول، بیع شراء، معاملات چلول، گپ شپ وغیرہ لګول د شریعت چوکاټ کې دننه د هر څه کوي، ولیکن زړه الله له ورکړی هغه د الله د ذکر نه سکند نه غافله کیږي. الله سړی دغه کسانو ته ویلي دي. په اعلی تناسل باندې انسان سړی کیږي نه، که سړی کېدی نو دا خو بیا خر سردار چانه غټه اعلی تناسل ده. سړیتوب په دغه کې نه دی، سړیتوب په څه حاصلېږي؟ د الله په ذکر. رجالونه الله وی غټ غټ سړی دي، لا تلهیهم نه غافله کوي دی لره تجارت ولا بیع عن ذکر الله، نه اغستل او خرڅول او نه بیع د ذکر د الله نه. الله وی سړی دغه دي. نبی علیہ السلام فرمایي لولا رجال خشع، که اولیاء د الله نه یریدون کې نه وي، وصبیان رضع او ماشومان تیرودون کې نه وي، ودواب رتع او دا زناور سریدون کې نه وي، لصب علیکم العذاب صبا، تاسو باندې براړولې شوی وي عذاب پراړولې کېدو سره، او ثم رددتم به ردا، او بیا به در باندې دا ښه مضبوط شوی وي. دا حدیث حلیة الاولیاء شپږم جلد صفحه نمبر سلمه کې ذکر دی. ان ابي الظاهریه ابن حجر په تلخیص الحبیر دویم جلد دوکم سلمه صفحه 98 نمبر صفحه کې دا حدیث مبارک ذکر کړي. نو دینم پته لګي چې دا عذاب ناراضي باوجود د هغې خلک کفرونه اولی، بوتانو ته سجدې لګئی، صحابو ته کنزل کیږي، د پیغمبرۍ دعوی کیږي، د انبیاء علیهم السلام فلمونه جوړیږي، کارټونان جوړیږي، د ختم نبوت انکار کیږي، زنا کیږي، شراب سکل کیږي. ارش په څومره زمونږ د کلي کې دا ډولونه او دا باجي او دا تمبلونه غږیږي، عذاب نه راځي. څه وجه ده؟ دا څه اولیاء دي، د الله دوستان دي، د هغې مخ دی او د هغې خاطر دی چې عذاب نه راځي. د عذاب د نه راتلو وجه دا د الله العالمین د نیکانو بندگانو وجود دی. دریم دلیل په دې مسله باندې دا حدیث د طبرانی دی چې د امام طبرانی اوسط دریم جلد 129 صفحه کې دا حدیث ذکر کړي. ان عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما، دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بچے دے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا روایت کی، قال ان اللہ، نبی علیہ السلام فرمائی بے شک اللہ تعالی لا يدفع بالمسلم الصالح عن 100 اہل بیتنا من جیرانه البلاء، د یو نیک سړي د برکته نبی علیہ السلام فرمایي الله تعالی د سل بدو ګاونډیانو نه عذاب او بلا دفع کوي. د یو نیک سړي د وجه نه هغه سل ګاونډیان هم بچ دي د عذاب د الله نه، ولو که څومره هم ګناهګاراني. نو د نیکانو وجود دا دومره کمالي څیز دی. او دا چې وایي چې مړه نیکان پکې چا راوستي او هغه ځان نشي خلاصولی او تا بس خلاص کړي او د چاته نفع او ضرر نشي ورکولی. دا ټول د ګستاخۍ او د بېدبۍ خبرې دي. د انبیا علیهم السلام وجود چې چرته وي، ولو که هغه وفات وي قبر کې، د انبیا علیهم السلام او د اولیاو قبر چې یو ځای کې وي، په هغه علاقې باندې هم د الله تعالی رحمتونه او برکات نازلیږي. ان رحمت الله قریب من المحسنین، الله وی زما رحمت زما نیکی کوونکو بندگانو صوفیو ته، مشایخو ته، اولیاو ته نږدې دی. د نبی علیہ السلام په روضه باندې شپه ورځ د رحمتونو باران دی. داسې د ټولو انبیا علیهم السلام او د ټولو اولیاء کرامو سره د تفاوت د درجاتو د هغې نو ما عرض دا کولو. نبی علیہ السلام فرمایي د یو نیک انسان د برکته د هغه د سل ګاونډیانو نه خدای تعالی بلا او عذاب دفع کوي. او ثم طلب ابن عمر، بیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ استشهادا دا آیت تلاوت کا، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، کشرت باری تعالی نوې دفع کول باری تعالی خلق لرا بعضی د دی لرا بعضی نور سره
د ځمکې دا نظام فاسد شوی وي، خو باری تعالی داسې نه کوي، بلکې هغه د نیکانو د مخه د بدانو نه عذاب دفع کوي.